بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 38 نمبر درس ہے. په نن درس کې به مونږ د امر غایب مؤکد بانون تاکید خفیفه گردان کو. دې نمخ کې درس کې مونږ د نون تاکید ثقیله گردان کړو. د امر غایب صيغو سره مونږ تاکید هم پکې پیدا کړو ثقیلی نون ثقیله سره، او نو په پکې نون خفیفه استعمالو. نون ثقیله دا نون مشدد ته وایي، دا مونږ د دې نمخ کې درس کې استعمال کو. نن به ان شاء الله مونږ دا نون خفیفه استعمالو. نو دا یاد وساتئ، دا نون ثقیله په 14 صيغو سره استعمالیږي. په دې ټولو صيغو سره نون ثقیله لګیږي، او نون خفیفه چې دی هغه د 8 صيغو سره لګیږي. 8 صيغو سره. نو دا د تثنیه صيغو سره نون خفیفه نه لګیږي. لکه مثلا ګورئ یضربانی، بیا تضربانی. دا د یضربانی تثنیه مذکر غایب، تضربانی تثنیه مؤنث غایب، او بیا دو چې کوم دی هغه د حاضر صيغې دي. دو د تثنیه مذکر، د تثنیه مذکر غایب او حاضر تثنیه مذکر حاضر او تثنیه مؤنث حاضر. نو دا څلور د تثنیه صيغې شوې. بهرحال هغه د حاضر دو صيغې چې دي نو هغه زمونږ په دې درسونو کې نشته، او دو د مؤنث دي. نو یو یضربنا، نو یضربنا سره نون خفیفه نه لګي. اوس دې دوو صيغو سره نون خفیفه نه لګي، او یضربنا سره نون خفیفه نه لګيږي. او بل تضربنا هغه د جمع مؤنث صيغه ده، د حاضر ده. نو د حاضر ګردانونه مونږه د امر حاضر په درسونو کې ویلیو. او دلته کې د غایب صيغې دي. نو د غایب کې چې کوم د تثنیه صيغې دي هغې سره به نون خفیفه نه لګي، او جمع مؤنث صيغې سره به نون خفیفه نه لګي. نون خفیفه دی نون ساکن ته وایي، او د دې معنی هم ده خامخا. نو اوس موږ سره لیضرب دی، لیضرب. نو دې سره چې زه نون خفیفه لګوم، نون خفیفه، نو دا به دا ساکن نون به مخکې چې کوم حرف ساکن وي نو هغه باندې به زبر راشي. لیضربن معنی ده چې څنګه د لیضربن نه معنی و پکار ده چې هغه یو سړی خامخا وخلو کی. نو د لیضربن هم دقه معنی ده، پکار ده چې هغه یو سړی خامخا وخلو کی. معنی ده بدل کړي. اوس د تثنیه دي صيغې سره نون خفیفه نه لګیږي، دې سره بالکل نه لګیږي. ما تاسو ته دلته ووي چې د تثنیه صيغو سره نون خفیفه نه لګیږي. اوس دا د جمع مذکر غایب صيغه ده لیضربو. دا اصل کې دی لیضربو، ربو، دا دی لیضربو دی. دا په اصل کې یضربونه. نو دی یضربونه سره چې زه لام امر لګوم نو دا لام امر نون اعرابي ختموي. دا نون اعرابي ختم کو، د نون اعرابي په ځای باندې صرف دا الف راځي. نو دا د لام امر د وجې دا نون ختم شو. اوس چې دې سره زه نون خفیفه لګوم یا نون ثقیله لګوم، نو دا نون خفیفه یا نون ثقیله دا واو او دا الف هم ختم کی، دا واو او الف ختم کی. نو دا دې سره به دا راشي لیضربن. نو دا دې سره به زه اوس نون خفیفه صرف ولګوم لیضربن. د دې نه دا واو او دا الف دا د نون ثقیله ختم کو، او د دې نه دا نون چې هغه د لام امر ختم کړو. ٹھیک شو؟ نو دا لیضربن شو. لیضربن هم اوماغه معنی ده کوم چې د لیضربن نه د نون ثقیله چې کومه معنی وه اومقه د نون خفیفه معنی ده. نون ثقیله وه لیضربن، د لیضربن معنی وه پکار ده چې هغه یو سړی هغه ټول سړي خامخا وخلو کی، او د لیضربن معنی هم ده پکار ده چې هغه ټول سړي خامخا وخلو کی. ٹھیک شو؟ اوس راځو د تثنیه د واحد مؤنث غایب صيغه له. واحد مؤنث غایب صيغه له موږ سره لتضرب معنی را پکار دی چې هغه یوه ښځه وخلو کی. اوس موږ وایو پکار دی چې یو ښځه خامخا وخلو کی. نو د هغې دپاره ته نون ثقیله هم استعمالولی شي. دې نه مخکې درس کې موږ نون ثقیله نون شد والا نون استعمال کړو، او نن به اوس نون خفیفه استعمالو. نو نون ثقیله یا نون خفیفه نه مخکې حرف چې ساکن وي په هغه باندې به زبر ولګي. نو لتضربن معنی ده پکار دی چې هغه یوه ښځه خامخا وخلو کی. بیا د تثنیه مذکر د تثنیه مؤنث صيغې سره د نون ثقیله نه لګي، او د جمع مؤنث دو صيغې دي، یو د غایب ده یو د حاضر ده. نو دې سره هم نه لګیږي. او اوس دا د واحد متکلم صيغې سره به نون خفیفه ولګو. لیضرب دی، لیضرب معنی را پکار دی چې زه وخلو کم، او لیضربن معنی ده پکار دی چې زه خامخا وخلو کم، او لیضربن معنی ده دا نون خفیفه معنی او د نون ثقیله معنی ده پکار دی چې
زه خامخا وخل وکم لأضربن پکار دی چې زه خامخا وخل وکم او اوس ورسره نون ثقیله ولګوه لأضربن پکار دی چې زه خامخا وخل وکم د دواړو یو شان معنی ده او لنضرب معنی ده پکار دی چې موږ وخل وکړو او اوس چې دې سره ته نون ثقیله لګې یا نون خفیفه لګې نو د دواړو معنی به وي لیضربن د دواړو معنی به وي پکار دی چې موږ خامخا وخل وکړو نو اوس دا موږ سره شو لنضربن پکار دی چې موږ خامخا وخل وکړو لأضربن پکار دی چې زه خامخا وخل وکړم ٹھیک شو نو دا موږ سره د دوه د تصنیع صيغو سره نون ثقیله ونه لګېدو یو د جمع مؤنث صيغې سره نون ثقیله نون خفیفه ونه لګېدو نون خفیفه د تصنیع صيغو سره هم نه لګي او د جمع مؤنث صيغو سره هم نه لګي او نون ثقیله دا شد والا نون دا 16 وانو صيغو سره لګېږي نو دا شو لیضربن پکار دی چې هغه یو سړی خامخا وخل وکړي لیضربن پکار دی چې ټول سړي خامخا وخل وکړي لتضربن پکار دی چې هغه یوه ښځه خامخا وخل وکړي لأضربن پکار دی چې زه خامخا وخل وکړم لنضربن پکار دی چې موږ خامخا وخل وکړو نو لیضربن لیضربن لتضربن لأضربن لنضربن لیضربن د مذکر صیغې به وایي لیضربن لتضربن لنضربن ٹھیک شو لیضربن پکار دی چې یو سړی خامخا وخل وکړي لیضربن پکار دی چې ټول سړي خامخا وخل وکړي لتضربن پکار دی چې یوه ښځه خامخا وخل وکړي ٹھیک شو اوس د تسنیه او جمع سره نه لګي لأضربن پکار دی چې زه خامخا وخل وکړم لنضربن پکار دی چې موږ خامخا وخل وکړو نو لیضربن لتضربن لنضربن نو دا په دې طریقې سره به دا ګردان یاد کو نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام